نو یاره د خدای خاطر وکړه، یاره دا تاسو د کومې خټې نه جوړ یار، دا به تاسو په منډۍ کې هم دقه شان دا کرېټونه راخلی او غورځوئ به او راخلی به په یو بل باندې به د پاسه ږدئ، بیا که منډۍ ته راځئ نو د پاسه به پرې ناست یې مړه دا مونږ په کوم طرف باندې روان یو یار. دا زموږ دپاره ډېره د شرم خبره ده چې لکه موږ دا شی استعمالو. مسلمان سړي دپاره خو دا ډېره د شرم خبره ده. اوس ملګرو په دې وخت کې زه موجود یم د شاهد بی دی په دوکان کې. ماماجي را سهار وختي رابطه وکړه چې نهید بی ته راشئ او ډېر زیات ضروري او اهم پیغام دی. دا د کتونکو سره شریک که چونکې دوی دلته کې دا چې کوم فروټ دي دا راوړي دلته دا کرېټونو کې دا اخبارونه دي تاسو کتلی شئ زما په دې لاس کې. په دې باندې موږ ډېر زیات پروګرامونه هم کړي دي، خو د افسوس مقام دا دی دغه وخت کې به دی دا ذهن او دا زړه دواړه بند شي چې یاره دا به م یو مسلمان کړی یې په خپلو لاسو باندې به دا په دغه کریټ کې بند کړی او په دې باندې به د پاسه امروت ښودي. دا د امروتو په کریټ کې دغه د الله جل شانه مبارک کې نامې چې کوم اخبار دی په دې کې لیکلي دي دا تاسو ته په دې سکرین باندې هم ښکاري قصه قوم فرعون پر عذاب وکړه. نو دا یې نه په دې کې خامخا دا د الله جل شانه مبارک نوم دی په مخامخ باندې پروت دی. په دې باندې موږ د دنیا پروګرامونه وکړه خو پته نشته چې د 100 روپو د پیدې دپاره ځکه چې دا چې کوم انګلیش اخبارونه دي نو هغه ګران دي، دا د اردو د ارزان دي. د 450 روپو د دغه ارزانۍ د وجې راځي او د الله جل شانه مبارک نامې دغه چې د حضور مبارک کومه مبارکه نامه ده نو هغه خبره خلک وایي که نه حدیث هم دی چې په یو چابړي کې دغه کلمه کېښودلی شي او په یو چابړي کې ټول دنیا کېښودلی شي نو دغه کلمه به ترې درنه وي. وجه څه چې دا دومره مبارکه ده. د هغې باوجود موږ لګیا دغه کلمې دغه آیاتونه بیا د الله جل شانه مبارک نوم دا موږ راخلو په کریټونو کې ږدو او په هغې باندې د پاسه بیا دغه چې کوم فروټ دی هغه کېښودلی کېږي. مهرباني وکړه چې دا ویډیو لازمي مخکې شیر کړې. ماماجي ته راشه که نه 2-3 خبرې پکې وکړه. دا راته وایي چې روزانه دغه شانتې په دې کریټونو کې دا چې کوم مبارک نومونه دي دا راځي. ډېره چې دا مختلف کریټونو کې راځي زیاتره لکه د مخکې خو به داسې ډېر موږ نه و لیدلي خو اوس چې دی نو نن سبا ډېرې عام شوي دي پکې او د دې لکه دا استعمال یې خلکو زیات کړی دی. پکار دی چې دې کې دا ردي کې دي دا عام اخبارونه دي چې دا د دې خپل اردو کې چې کوم لیکلی شوي دي نو دا دې دوی استعمال زیات کړی دی. اوس پته نه لګي دوی ته پیغام پکار دی چې دا لکه نه کوي دا خو ډېره غټه ګناه ده په دې کې چې څه وې ستا څه سوچ دی چې یاره دغه په دې کې به څومره پیدا یو طرف ته د انګلیش اخبار یو طرف ته د اردو اخبار دې کې به زه یم ټوټل په کیلو کې دغه 2 روپۍ 3 روپۍ خیر به یې پکې که نه نو دوی اکثر خپل اسانتیا دپاره یې راوړي اخبارونه دکان ته منډۍ ته د باغونو ته یې راوړي ګوري هغه هم پکې لګوي. نو دوی له دا پکار دي چې دا خو ضایع کوي نه که نه دا خو لکه داسې اخبارونه دي چې لکه دې کې خو د الله نامې دي دغه دي. ردي ولې نه علي لکه ردي خو نن سبا دومره ګرانه نه ده. لکه دغه چې کوم ملګرو دغه چې کوم اخبار دی دا به په باغ کې هم دوی راوړي او دغه شانتې به په ځمکه باندې غورځوي په درز باندې بیا به دغه راخلي. پته نشته چې دا مسلماني په کم طرف روانه ده یا د انسان دا سوچ چېرته ځي چې یاره زه د کومو مخونو او د کومو نومونو د وجې چې دا دنیا آباده ده هغه نومونه او هغه مخونه مونږ راخلو په اخبار کې په دغه کې ږدو په کریټ کې ږدو د پاسه به بیا دغه فروټ ږدو. نو که ته د کامیابۍ په سوچ باندې لګیا خو زه د الله په ذات باندې قسم خورم که چېرته هم رانه ته کامیاب شي چې ته داسې قسم کردار کې. نو څنګه چې ماماجي وی چې یاره څه وخت بند و خو دا ایکشن به پرې نه اخیستی شوی نو بیا کولاو شو. نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا پیغام مخکې شیر کړئ. څومره چې هم چې کوم باغوانان رونه دي زمونږ نو هغوی ته جزانه ریکویسټ کوو چې د الله خاطر وکړئ چې دا اخبارونه چې کوم دي دا د اردو دا مګ دی په دغه کریټونو کې ډېره زیاته عظیمه ګناه ده. او د دغه آیاتونه د قرآن شریف آیاتونه دي هغه دي لکه دا خو د جمعې په ورځ چې کوم اخبار راځي هغې کې خو خصوصي لکه د جمعې د نشریاتو دغه پروګرامونه پکې کېږي نو دا خو بیخي نه ده پکار لکه دې خلکو خو بیا ستاسې لکه ډېره ناجایزه کړې ده او دا زموږ دپاره ډېره د شرم خبره ده چې لکه موږ دا شی استعمالو. مسلمان سړي دپاره خو دا ډېره د شرم خبره ده. اوس نه پوهېږو که چېرته هندوانو لګولي هغه خو موږ نه شو ویلی او دا خو زمونږ د خپل وطن امرود دي که نه دا زمونږ د خپل وطن امرود دي بالکل تازه امرود دي پاڼې دغه د شنې ستاسو د مخې پرتې دي امرود تازه دي اوس مې راوړل وامې اړول نو لکه ډېره د شرم خبره ده چې یو انسان دا ګوري او دا خو پرې پوهېږي
او بیا هم چې دی نو که نور څه نه پوهېږي په دې آیاتونو خو کم از کم پوهېږي یو سړی وایي ما سبق نه دی ویلی د الله لکه دغه نومونه نشم پړاوولی نو آیاتونه د عربۍ خو پړاوولی شي کم از کم هغې ته خو کتل پکار دي بالکل بس که نوري څه نه دي د الله جل شانه مبارک نوم او د محمد صلی الله علیه وسلم نوم دا خو هر چا لیدلی دی او هر سړی یې پیژني نو دا چې کوم اګاهي میسج دی مهرباني وکړئ چې دا ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ که په دې باندې ایکشن واخیستلی شي څنګه چې ماماجي ویل چې بند شوي نو که بیا بند شي نو ډېر زیات بخي ملګرو ماماجي یو خبره د کیمرې نه هټ کر وکړه چې نوید به کله چې موږ دا کریټ کولاو کو دا اخبار وګورو نو دلته کې زموږ په دیړه باندې سمه تیاره راشي ځکه چې موږ ته خو دلته کې دننه پته نه لګي چیرې په دې کریټ کې څه پراته دي د اردو اخبار دی که د انګلیش اخبار دی موږ یې هم راواخلو په چینچي کې کېږدو د پاسه پخپې کېږدو نو یاره د خدای خاطر وکړه یاره دا تاسو د کمې خټې نه جوړې یار دا به تاسو په منډۍ کې هم دقه شان دا کریټونه راخلی او غورځوئ به او راخلی به په یو بل باندې به د پاسه ږدئ بیا که منډۍ ته راځئ نو د پاسه به پرې ناست یې مړه دا موږ په کوم طرف باندې روان یو یار د خدای خاطر وکړئ چې دا پیغام لازمي مخکې شیر کړئ چې دا پیغام ورسي چې په دې باندې ایکشن واخیستلی شي زموږ خو د دنیا ویډیوګانې په دې باندې پراتې هم دي چې یاره موږ وایو د یو حرف هم عزت کوئ د الف هم ځکه د دغې الف نه چې کوم دی ټول قرآن مجید جوړ دی نو مهرباني وکړئ چې دا پیغام مخکې شیر کړئ د الله په امان